أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء خبر دادا صدقات فقیرانو دپارا والمساکین مسکینانو دپارا والعاملین علیہا او آکسان چی عمل کون کے پصدقات بانے والمؤلفت قلوبهم او آکسان چی را جوڑ کرے شوی دی او ترلے شوی دی زرون دوی وفی الرقاب اد آچا دپارا چی بند کی دی والغاربین اد مقروضان دپارا وفی سبیل اللہ اپلار دا اللہ کی وابن السبیل اد لار دزامنو یعنی مسافر دپارا فریضتا من اللہ دا فرض شوی دی او فریضت جانب دا اللہ نا واللہ اللہ تعالی علیم علم والد حکیم حکمت والد. نو اول مسئلہ چی صدقہ لفظ دا خیرات تے چی دا اللہ دا رضا پارا کی ذرک اور سرا مدا تعالیٰ تو دا قلمون نہیں رہشتی صدقہ دا کی گی دا اللہ دا رضا پارا او دا دی دو نوعی وی یو نفلی صدقہ یو لازم صدقہ لازم مانا دا واجب یا مانا دا فرض ہر چی نفلی صدقہ دا نو دا دا اللہ پا مخلوق کے پچاہم کی پا حیوان باندے پا زناور باندے پا ون باندے پا بوٹی باندے یو بوٹی خدمت کول ان لار غار سر یو بوٹی دے خلقی دا سوری لاندی کینی خو خراب شوئے دے اگے تا دوائی پکار دا سا بیکٹیریا وائرس پہ لگے دل دے صحیح تارا صدقی پنیت باندے دا غی بوٹی علاج کو صحیح $100 دی کو لگے دل $200 دا صدقہ دا صدقہ دا اللہ مخلوق تے تارا غی جون محفوظ تارا غی او صرف صدقہ نہ بلکہ جاری دا ذکر دغه ونه لاندې چې څوکم یعنی سایه تکینی ته تبع اجر ملایږي. نو نفلی صدقہ د خدای مخلوق کې پچاوم کیږي په حیوان باندې په ونه باندې په بوټي باندې په پرنده باندې په مسلمان باندې په کافر باندې په غریب باندې په مالدار باندې. نو نفلی صدقہ مسلمه ده نفلی صدقہ کته کې نو شیخ سالم ورکول شيګر چې دا مليونیر دی خدای ورکوي شي جائز ده. او هر چې لازمه صدقه ده دولی کا زين قسم لازمه صدقه لکه زکات یا نذر یا صدقه الفطر دا لازم صدقې دي. نو دا به ورکیږي دغه کسانو ته چې د آیت کې کوم ذکر دي. نظر صدقاتنا لازم صدقې مراد دي. ادا لازم صدقې دا تصور مونږ د کوم ځای نه واغسته ذکر آیت په اخر کې راځي فریضه من الله چې دا فرض در جانب د الله نه معنا دار چې صدقاتنا نفلی صدقات نه دی مراد بلکہ کم تے مراد دی فرض او واجب صدقات تے مراد دی چکم لازم دی چکم لازم دی. دا یو مسئلہ دویا مسئلہ مسئلہ دا زکات. ہر چی زکات دے دا دے اسلام دا 5 ارکانو څخه یو رکن دے کہ چاہتے انکار ہو تو ایمان ختمی کی کافر کی گی زکات فرضیت نہ چاہے انکار ہو تو ایمان ختمی کی کافر کی گی یعنی عقیدتاً سے چاہتے انکار ہو تو عملاً تو سو زکات ادائیگی نہ کہی یعنی عقیدہ کو ادھر زکات فرض دے اور کہیے نہ عملاً سے سو زکات ادائیگی نہ کہی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے منزول ہم نہ قبلی جی زکات نہ ادا کړي نو کوم منځونه چې کړي هغه هم ځوان دي زمکه اسمان مې اسکه خدای قبلینا من لم يؤد الزکات فلا صلاه له حدیث کې راځي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي څوک چې زکات نه ادا کوي د موزموز نه دی یعنی قبلیږي. دا دویمه مسله. دریمه مسله زکات 50 فرض دی ورکیږي بچاتا
نو دا فرض دے پا غنی مسلمان ورکیگی با فقیر مسلمان تا توخذ من اغنیائهم و ترد الى فقرائهم پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغسطے بشی دا مالدارونا ورکولے بشی فقراؤ تا سلوراو مسئلہ دا زکاة دا پارا سبب سدے او شرط سدے دوشوی ندی یو تو سبب ہوئی بلدا شرط ہوئی ہر کے سبب دے نو چی یو سڑے د کال پا اول کے او د کال پا آخر کے پا تسلسل سرا صاحب نصاب ہوئی چی د کال دا اول نوال تر آخر پورے صاحب نصاب پاتی ہوئی نو دائے سبب دے دا نصاب کے دلے سبب دے او شرط دا ادائے گئے دا دے چی پا دے صاحب نصاب کے دو بانے کال تیر شوئے بھی صاحب نصاب کے دو بانے کال تیر شوئے بھی یعنی کہ تنن صاحب نصاب سے نشپک میں ایسے پس دا والی زکاة نہ لازمی ہے اگرچہ صاحب نصاب کو سبب دا زکاة دے خود تنن دا نصاب مالک شمگتا سو شاب زکاة ورکا نا دا کوئی سبب دے خود دے پا دے دویم شیر شرط نا شرط دا چی پا دے صاحب نصاب کے دو بانے تیر شی یو کال تیر شی بلا مسئلہ پینزواں مسئلہ کہ نصاب پینزواں مسئلہ کہ زکاة پسو قسم مالونو باندے لازم دے نمبر اول گولڈ سزر نمبر دویم سلور سپینزر نمبر دریم ددی بدل نمبر دریم ددی بدل ڈالر سے کمزی کی دی دفی نفسی مال نہ دے اس کا نام امریکن گورنمنٹ وہی ڈالر مون کینسل کرو میرے نے کہا سویل دا سویل گستا دے شیخا دغنن کم سل ڈالر سے دے اور سمڑی گی کبھی والا $15 ورکے میں دینا اخلی اخلی تو بے $100 دا بل $15 واخلے تو یارو کہ سڑے اور کے واچو صحیح نہ دا بدل دے دفی نفسی مال نہ دے صحیح دیتا وہی اموال مصطلحہ صحیح ورکا اموال مصطلحہ یعنی دا پا اصطلاح بانے مال گردے لے فطرتاً دا مال نہ دے دا پسا مال گردے لے پا اصطلاح سگنیچر پشوے لے صحیح شو سلورم گڑی او بزے گڑی رما رما ورسر بریکٹ کیوں لکھا چھے آغا رما چھے دا کال اکثر ایسا پا دوی بانے پا سرم تیری گی پس تیری گی سرے دو بانے یعنی دوی دا کال اکثر ایسا پس بانے جوان تیرے پس سرے دو بانے زکر تا پکور کی تڑے ساتے 2000 امید سرا تو تا پکپلک گیا راوڑے ورطا ورا چھے پکپلک گین راڑے ورطا ورا چھے دی بانے زکاة کشتا پینزم غواگانے آگے کی امتنا شرط ہے چھے دا کال اکثر ایسے پس تیری گی پس سرے دو بل وخان وشان بیا بکی دا شرط ہے چھے دا کال اکثر ایسے پس سر تیری گی او بل انوینٹریز تجارت دا پارا کم انوینٹری چلے چولے لکر شیرشاہ گاڑی وہ زما گاڑی یا زمون گاڑی اگر میں زکاة نیشتا فکر دا ما دی یوز دا پارا دی ہاں دا استعمال دا پارا دی ہر چلے شیرشاہ گاڑی دی پدے بان زکاة ستا نما بلا زش مارن ما بلا زش مارلا ٹول گاڑی تا بانے دو گاڑی زکاة راز دروانے صحیح ہے باید چی دو گاڑی موتا زکاة کیا ہو لے گئے نہ کال نہیں بانا مشکل کالا تیر جو تاکہ ٹیرون نے پتہ لگی انوینٹریز اور ہر چیز ساروی دی لکه اوخان داغه د پاره ابتدائی نصاب د 15 اوخان کېدل نو 15 اوخانو کې یو چیلې په نه پسو یو پسو لازمي دي په 15 اوخانو کې زه د اوخانو خبره کوم په 15 اوخانو کې یو پسو لازمي
په شلويشتو پسانو کې یا په ګډو کې یو پیسه لازمي او په دیر شو غواګانو کې یو 2 کلنې جیلکه سوندرکای یا سوندرکای هر څه یو دیر غواګانو کې یو 2 کلنې څه شي سوندرکای دا خو دې مسله په سایت کې بیا نشته دا څه دی به ولادي دې به یو کم دې ساتي ښا پرځانه دې لالي دې دغه وګړي ردی به یو کم دې ساتي دې شرط فشل کار کم دې کوي نه او دا وګورئ دا څه کار د سیلینګ وکړه وهم لا ما غلط ذکر کړه هر چې سره زر او سپین زر دي د سرو زر نصاب په زمانه د پیغمبر کې صلی الله علیه وسلم ونیمه تولې یا 3 اونسه ونیمه تولې دا 3 اونسه او داسې بسین هر چې سپین زر دي دا 250 نیمه تولې یا 21 اونسه هر چې نقد پیسې دي نو چون کې د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې د خلفای راشدین زمانہ کې د بنی امیہ زمانہ کې د بنو عباس زمانہ کې ټول اسلامي خلافت دور په دې ټولو ادوارو کې د نقد پیسو دولیکا یا د انوینټریز دا غي ایوالویشن بکیدو په سپینو زرو باندې ایوالویشن په سمانی کېده په سپینو زرو باندې نو چې پیسې به برابر وي د قیمت د 250 نیمو تولو سپینو زرو نو چې ته به نصاب وي پیسې چې به سوره برابر شي سپین زر نو چې ته به نصاب وي خو بعضې فقها وایي چې اوس چون چې سپین زر دا متداول نه دي سپین زر څوک لري نه اوس بلکې چاته یو ریټ نه معلوم نو دا غیر موقف دا دی چې په ونیمو تولو سرو زرو باندې به ایوالویشن کیږي سرو باندې سرو زرو باندې خو مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا دی چې حکمت د زکات څه شي حکمت د زکات مالدار ته فائدہ ورکول نه دي بلکې غریب ته فائدہ ورکول دي نو دې ته وګورئ چې کم قیمت د کم شي نو کم قیمت یقینا د سپینو زرو کم قیمت ده د 250 نیمو تولو سپینو زرو قیمت د ونیمو تولو سرو زرو یقینا کم دی صحیح شو لہذا هغه فرمایي چې ایوالویشن بس سپینو زرو باندې کیږي څه باندې کیږي بس سپینو زرو هر چې انوینټریز دي د انوینټریز به هم ایوالویټ کیږي په سپینو زرو باندې هغه قیمت خرید ایکچوال قیمت خرید نه هغه قیمت خرید چې اوس په بازار کې کم دی لکه مثلا دا تسبیح دي دا انوینټری زموږ تسبیح دکان دی ما خدا په 50 روپے غسته او په لاسه خرڅوم په 50 روپے غسته په لاسه خرڅوم خو اوس نن سبا په بازار کې چې زه په حیثیت د دکاندار دا اصلا په 100 روپے ملایي په 100 روپے ملایي نو د ایوالویشن په 100 روپے باندې کیږي په 50 باندې کیږي ما په 50 غسته تا خو چې کراوسته کالو شو صحیح شو او په دې باندې کې چې بازار کې اوس پرچون باندې تاسو پرچون وایو چې پرچون دا اوس 15 روپے باندې خرڅيږي نه زکات پاغې نه زکات په دې نه دي چې په توګه ته کله دکان لراړي نو اوس موجوده نرخ کې تاسو په دکان کې پسو ملایي صحیح شو چې ستا کاس څه دی کاس په ورته کاس په ورته او چې نن تا د پسو پریوځي هر چې په دغه بزنس کې د استعمال یوټنسلز او اپریټس دي آلات
لکه سکیل او کمپیوټر او رجسټر او فلان فلان هغه باندې زکات نشته. هغه اوزار دي، اساس شي اوزار دي، حرفت اوزار دي، د کسب اوزار دي. استاد په هغه کې څومره سامان چې پروت نو پای کې برمد هر څو پیسې کې $0 ده، هم پای باندې زکات نشته. کما ارادر سره پرته ده کار $200 ده، هم په دې وسلاري پټول پیسو دا شي نو اخلي ښه په دې پیسې خو دا دومره اسانه مسلې چې ته کوم نو کله کله تم سره خیر کار کوو کنه یو ګاډي را روانه وای ته زکات کړي. صحیح شو. او زکات دا بکره لازمي مال خو تاسو سره لاس کېشتا، خو ستا باندې قرضه ده. خو قرضې دوه قسمه دي، یو مؤجله یو معجله. معجله خو په امریکا کې هیڅوک داسې نه پې کړی دی، شته داسې پې کړی دی. تو ګاډي په کار د غوښتلې، کورم په کار د غوښتلې، بزنس په کار د غوښتلې. نه، معجله قرضې چې کوم ډیو دي چې نن به ورکړي. صحیح شو. دا په یو سلسله ادایګي روانه ده، خدای له کرنټ شي ورکړي او دا څه لکه کور رنټ شي ورکړي. لہذا دغه نه ماینس کیږي. اوس ما چې تعالی کوم قرض ورکړي چې نو در باندې ډیو د مال ورکړي، نو ستا په لاس کې $10 دي، خو $2 در باندې زما دي $2 به تلل. صحیح. او ستا په لاس کې $10 دي، خو زما در باندې هم $9.5 دي چې غنن ډیو شي دي. نو بس دې معنا چې په $10 کې تا باندې زکات نشته، لکه قرض باندې ځي ختميږي. ته دې ولیکل کنه چې په ډیو قرضه چې قرض باندې ډیو دي. اوس دا زکات به ورکیږي چاته؟ نو دا اته انواع مخلوق دي په دې آیت کې ذکر دي. څو قسمه خلق؟ اته قسمه. او په دې اته واړو قسمونو کې کامن او مشترک شی چې هغه ضرورت دی. څه شی دی؟ ضرورت دی چې دا حاجتمند دي. دا څوک دي؟ دا حاجتمند دي. اوس په زکات ورکولو کې تملیک شرط دی. دا لفظ تملیک ولیکه، تملیک شرط دی. تملیک معنا چې دا سړی باندې د شی مالک ګرځي. سبکه دا فرد او انډیویډوال دا به د شی مالک ګرځي. دا تاسو لیکه چې فرد او انډیویډوال مسلمان دا به د شی مالک ګرځي. لہذا زکات ادارو ته نور کیږي. اداره صرف ستا وکالت کولی شي. اداره څه کولی شي؟ ستا وکالت کولی شي. ستا په وکالت باندې زکات تقسیموي. لکه موږ له څوک زکات راکړي مسجد کې مونږ نه لګو، مونږ د هغې وکیلان، مونږ د مسجد طرف نه د هغوی زکات مستحقینو ته ورکوو. خبر ده کړه یا دې مدرسو ته مونږ زکات ورکوو، مدرسو کې نه لګي. هغوی د مدرسې محتمم او ناظم یا د مدرسې انتظامیه د دغه زکات ورکوونکو په وکالت باندې هغه طالبانو باندې خرڅوي. طالبان له ورکوي. څه کوي ورته؟ طالبان له ورکوي، کیش ورکوي، یا واپس اخلي. ځکه تملیک پکې شرط دی. ځکه پیغمبر لفظ ولې توخذ من اغنیائهم، د مالدار نه باغسته شي او ترد الى فقراهم، فقیرانو ته ورکول شي. فقیرانو ته او لفظ ترد چې ریټرن کول شي په فقراو ته. نو ریټرن خو دې ته وایي چې شي غته به ورته ورکې ریټرن. نو یو په دې والا پیغمبر د رد خبره وکړه چې دا دغه استحقاق دی، دا دغه سره د غریبانو حق د استعمال کې. د دې وجه لفظ ریټرن دی چې دا حق ته حق وته ریټرن کا. لہذا زکات پیسو باندې دا څنګه چې کېږي چې شیرشاه باندې زکات لازم شوی او دی وایي چې پیسه به حلال کړم تاسو باندې به وخورم. هغه تملیک شرط دی. څه پکې شرط دی؟ تملیک پکې شرط دی. بیا دغه زکات پر رشتہ دارو کې مور پلار او انا او نیکه ته نشي ورکولی. ځکه دا وایي ذمہ داري ستا خپله ده. هغه ذمہ داری به خدای په غاړه نه ورړي، دا خدای مال دی. زکات د چا مال دی؟ د خدای مال دی. هر چې مور پلار دی استغفر ذمہ داری ده. نو د مور پلار ذمہ داری به خدای په مال نه خلاصي.
صحیح. نمبر 2 خپل اولادو او نوسون وسانو ته نشي ورکولې ځکه تاسو خپل ذمہ داری ده. او نمبر 3 شذ خاوند ته نشي ورکولې خاوند دې شذ ته نشي ورکولې دا بیا ده لکه یو جن نشي راوخلې بلکې واچي چې خاوند زکات واسي خدای له ورکی د دې مسلمان څه د دې چې نه راوته دې بلکې ورواچو د دې نه علاوه نور رشتہ دار کاغه فقیران دي رونه اوريرونه ويري خيان دي داوی اولادونه اکاگان داوی اولادونه مامگان داوی اولادونه خالگان داوی اولادونه عمگان داوی اولادونه لا مستحقین دي بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کاغی مستحقی نو باید چې زکات مونږه اغه ته ورکې ځکه چې فقیر اجنبی باندې دغه صدقه یو صدقه ده او فقیر خپل باندې د صدقې دو صدقې دي. دا تولیک چې پای نبی فقیر باندې صدقه یو صدقه ده فرشتدار فقیر باندې صدقه دا دو صدقې دي. یو کو صدقه ورکړه بل رشتہ داری او الله نو ډبل ثواب درته ملاوي. نو موږ څو قسم رشتہ دار مستثنا کړل سلام ده ها او درين اگر په زما په خیال تاج ورته ته اراده راخه دا عبد الله بن مسعود مذهب دی فقها مذهب نه دا عبد الله بن مسعود لپاره خصوصي پیغمبر علیہ السلام حکم کړی خدام الله عبد الله بن مسعود غریب سره اب ټول عمر دین کار کوه مولا سره څه مولا نور اٹک پک نه کول بس ټول عمر دین کار کوه صحیح دی وجه فقيه الامه ورته ویل شي څورته ویل شي فقيه الامه دا هغه شته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی یې زما زکات ته چاته ورکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته عبد الله ورکړه ته خو بل چاته ورکو چاله ورکړه عبد الله بن خاون له ورکړه عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود خو باندې په ځان خو نه کولې بس هغه چې ورکړه حضرت تقسیم شروع کړ خپل حواله ته نظر د خلق باندې تقسیم شروع کړ پیغمبر علیہ السلام ورته عبد الله سره وکړه بیګی ما ته مسجد کې روټه ملاوي زه پیسې باندې کوم دا خلکو څنګه ششه خلکو نو او کنه مو اوس مالدار وي او زکات تسترګې نه شي ګوره کې چاراک داسې دي کنه بلکې د امریکا کې دی راي نه پکړی کبره د اکا ځامن بادشاہ ني موټرو ورته زکات نه لګا خدای دې خو به حرام وله پرې مش خپل نفر اکثر چې خپل پیژني ان دوه خو ټول شان ته بختیږي ان بیا وروکه دا خو پر شرط پکې ده چې فقیران یلا چې مستحقین وي زکات ځکه حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایي چې لا تحل صدقه لغنی ولا لذي مره قوي د زکات او د صدقې واجب مال نه د غنی اینا مالدار نه د مالدار لپاره حلال دی نه د تنور سړي لپاره حلال دی. تنور سړي هغه چې کار کوي دی وای کار کوي یو خدای چې کار نه ملاويږي دا عذر دی صحیح شو یو دار چې د څه بدني عذر دی کولای نشي نو بیا هټی ته بظاهر بدن خطا نور معلومیږي خو د بیماری دا سره چې کار نشي کولای نو بیا هغه معذور دی خو نه کارم ملاويږي او دیم خطا نور دی نو دیول زکات تلاش نشي دا خو فقراو حق دی دې پر دې حق ولې وای دا خدای له کړه بل چې په جیب ډاکا شي یا بل چې په حق باندې ډاکا ورشي. انما خبر دادا صدقات لازم صدقه الفقراء دا فقیران لپاره دي نو فقیر هغه چاته وای دا تولیکا چې هیڅ شی ورسره نه فقیر هغه چاته وای چې هیڅ شی ورسره نه والمساکین مسکینان لپاره دي نو مسکین هغه چاته وای چې شی ورسره لږ خو د ضرورت لپاره پوره کیږي نه شی د ورسره خلک دي د ضرورت لپاره نه پوره بچی ګڼ دي بچی ماشومان بچی د سنتو ته کار کوي سنتو باندې عمل ډیر کړی لہذا ورته پکار والعاملین علیها دا د حکومت کارندگان دي د محکمه زکات کارندگان څوک د محکمه زکات کارندگان یې خلکو نه زکاتونه راغونډي بیا ډیسټریبیوټ کوي ډیسټریبیوټ نو دا یې تنخواګانې به چرته ورکی زکات پیسو نه چرته ورکی سیلری زکات پیسو نه والعاملین علیها کسان چې عمل کوونکي دي د صدقات باندې یعنی د محکمې کارندگان دي. څلورم
والمؤلفت قلوبهم ادا آغا چاہ پارا چی را تڑلے شی اسلام سرزلون راوی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی یو قبیلہ اغیبا in one way or the other وٹی تو ضرورت اخلاص نا دا دباو دا وجہ ایبا اسلام قبول کی سبیو کو اسلام بے قبول. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بر زکات د مال دا قبیلی چیف لسی سور کوله د دې لپاره چې دې په اسلام کې پاخشي. چې اسلام کې څه چې پاخشي چې هو اسلام کې ولر فائدہ موږ له پیسې مرا لېږي موږ سره لېږي پیسې مرا لېږي. هغه وخت کې د پیغمبر اسلام ضرورت وي خلکو ته چې د خلک په اسلام کې پاخشي. ورنه د پیغمبر اسلام دو صحابه لري دا تولیک د یو نوم د اقرع ابن حابس د قبیله چیف اقرع ابن حابس او د بل نوم د عینه ابن حسن عینه ابن حسن. د دوار ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زکات پیسې ورلېږلې حالانکه د قبیله چیف سو. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې لږ دین کې پاکش. تو حضور علیہ السلام نے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سره دوی دواړه رالل ویجی مونږ ته د زکات پیسو باندې سزمکه راکا. زکات پیسو بدله کې سره سزمکه راکا کروندې لپاره. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ صحابه را جمع کړل چې هغه نه دستخط واخلي ځکه چې قمیص مکړه. ابوبکر په خپل یوازې نشو ورکول انډیویډوالي سبق د حکومت د ذمہ دارانو بساخلی دستخط امضا واخلي. نو چې امضا یې غوښته او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دوه بزرګ صحابیو چې کوم صحابي ته کاغذ کې خود ناغبه صحیح. بل راغی حضرت عثمان راغی ودا عینه ابن حسن او اقرا ابن حابس ته پیغمبر اسلام زکات کی پیسې ورکولې. هغه اوس د ځمکې مطالبه کړی چې موږ له پیسې مراکو موږ له داغي پیسو بدله کې لګم ذکر راکړه. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دستخط صحیح دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته هغه مشوره منبر هغه ته کې خود له جرګې منبر ویجی داسلی ودا عینه ابن حسن او اقرا ابن حابس ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زکات پیسې ورکولې. خو وی چې پیسې موږ نه ولګي نو موږ له سزا شي په کار دی بدل کې چې هغه کانټینیوس نه په مونترا کوي. نو وې د حکومتي ځمکې نه د ځمکې مطالبه کړي نو زکات پیسو به تکي ورسور کوم هغه هم زکات ورکم. حضرت عمر کاغذ واغسته نو جیب کې واچو ورته چې نشته. هغه زمانہ ویلړه چې موږ مخالف په پیسو ځان سره راټینګو. اوس که خو دې کې دی وی کني وی چې سر ولاندې کې مخکې ورکړي. جاندار حضرت عمر جاندار پڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابن حسن تا او اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ ته وی په مسله او زما سپیشل ایڈوائزر رات کړه. نور شورا من برانو دستخط کو او اهم دستخط کو رچا دے ایڈوائزر ټو د رئیس جمهور دچا ها هغه تاسو یو لودین سے دیغه کړای تر ناز دے صحیح. هغه دغه خاص ایڈوائزر خو ډیر پاور لري. وی زما سپیشل ایڈوائزر ټو دی پرائم منسٹر نو وشنا زه کو نه ساين کوم ورته وی زين صحیح شو. اور ته وکړه حضرت عمر رضی الله عنه ډراپ کړ. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ډراپ حضرت ابوبکر رضی الله عنه طبيعت ډېر نرم سره او ډېر وړي سره صحیح. اره دې وجه وی چې خدای رحم په حضرت عمر کې دې ما سره ده کریمه رب دا ټول څه خلکو تختولې څه کوي زه چاته نه شم کوی زه به جزوک راځي دا ټول جاړي زه چیرې دلته څه ورکول پکار دي. حضرت عمر وی نه زه به دوم بین کوي کوم دلته ورکول پکار دي. دا وی دغه مور جاګیری دې دلته ورکول پکار دي. زړم به پته لګوي چې کار کوي صحیح شو. او څه د حکومت کول دوی کې د کډوت ماته وشو پلاستیک مختلف د حکومت په خاص فکر نه کوي چې ورته څنګه چې دوی خاصه کې د کې والمؤلفه قلوبهم او آکسان المؤلفه قلوبهم چې دا غوښونه د جوړ د پارا د تړون لپاره ځان ترجمه کول شي. تالیف را جمع کول کوي. تالیف د الفت نه لري. الفت څه ته تړون ته د دې وجه دا کتاب چې څوک لیکي نه سوې ورته تصنیف هم وي یا تالیف هم وي. وفر رقاب ادعا چا د پارا فر رقاب نو فر رقاب معنا slaves to liberate them from slavery. نو زکات مال دا د slavery ختمولو لپاره کوي. ځکه ابتدا کې ما تاسو تفصیل ویل چې slavery concept دا د اسلام concept نه دی. دا اسلام concept but دا universal concept دا څه شو
یعنی دا څه نو چې دې خطه کې واغ خطه کې نو په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې ما تاسو ته ویلو چې د سلیوري تصورات دوه قسمه وو. پرون د لندن نه ټلیفون راغی په دې باندې مولیان وې په دې خبر باندې کنفیوز نو بیا مرته تقریبا یو 45 منټ مرته په دغه لیکچر وکړ په سلیوري باندې اوس کانسپټ دی ارشه ځکه چې یو فنکشن وي پای کې غیر مسلمان مونږه وی د سلیوري په حواله باندې کوېسچن کوي موږ په خپل کنفیوز شو وینم ورته ها کول شي نو ورته نه کول شي صحیح کنا ورته کول موږ د قرآن سنت کې او که هم ورته کول نو موږ چې د خپل اسلام ادروایز واخلي چې اسلام سلیوري انکریج کوي اس ما اسلام سلیوري ډیسکریج کوي اسلام سلیوري ډیسکریج کوي خصوصي نه اډاپټ کوي انډر ډاکټرین اف نیسیسټي صحیح حرام پړل اسلام ډیسکریج کوي او چې سړی د لوګي مري نبي انکریج چې دا مردار شي او پرته نه هلاکه کې خدای لپاره کا دته وي ډاکټرین اف نیسیسټي نظریه ضرورت سوې وته نظریه ضرورت نبي هم ورته کانسپټ ورکما چې اسلام نامخ کې د سلیوري او د غلامۍ تصورات وو. نمبر 1 جنگي قیدیان غلامان جوړول ټول دنیا کې چې د مخالف خلک به گرفتار کړي سمې جوړ غلامان سبه کړ غلامان او دویم دا چې په جبر به خلک راونیول په زور او په زور به چا باندې خرڅ کړ او هغه غلام څنګه بس خرڅ دې بل اځه په لارې او سره روان ما اجنبي وو او به نیسو ما اجباري ته به دا په 2000 روپیا خو اجباري واغسن بس دا بیا خرڅو یا به خدمت کو په بل باندې خرڅو بس غریب غلام فرعي و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اډاپټ سن چې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ په دغه انداز غلام شو غلام نو او جنگي قیدینو چې غلام کړو په زور نوجوان په لار روانو بس د عربو راونی سو په چا باندې خرڅ کو په خرڅېدو خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ورسېده حضرت خدیجه پیغمبر علیہ السلام سره نکاح وکړ پر ټول مال چې ورته بخشش کو نه دا پکې غلام پکې بخشش پیغمبر علیہ السلام مال صدقه کو غلام آزاد کړ مال صدقه کو غلام صرف آزاد نه کړ بلکې متبنع کړ ادا کیسه صحیح لوی صحابي دی واحد صحابي چې قران کې نوم ذکر دی د ابوبکر نوم قران کې نشته د عمر نوم دی او صحابي هم قران کې نوم نشته واحد صحابي چې قران کې نوم دی فلما قضا زيد منها وطنا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم دا سورہ له مقام دی چې زید نوم الله تعالی چې تاغستله قران کې دا واحد صحابي دی پیغمبر اسلام د امت واحد کافر دی ابو لهب چې قران کې نوم ذکر دی او واحد صحابي د زید ابن حارثه چې قران کې نوم ذکر دی صحیح شو نو هر چې دا قسمه غلامي وا دا خو اسلام د ابتدا نه ختم کړ بیمار دا خو ظلم دی دا خو بربریت دی دا بربریت دی دا څه دی دا خو ظلم دی دا څه شی دا په جبر چې نشي هر چې دا دویم قسم وا نو دا خو یو موچول او باهمي مسله وا چې د قومونو یو بل سره جنگي حرکت او ما قیدیان سره سکے زبې غلامان کوم نو زبې تاسو سم چې نه زه خوستاو قیدیان چې جمعه امامان جوړو صحیح یا هیڅ له جرګي منبران کوم ته د ما قیدیان چې بیا جنگي قیدیان کې زه غلامان کې حضرت تا قیدیان سره کوم امن سرن کوم ستو کې جوړي په عقل خبره اخلي الکه ته ما قیدیان سره سکے غلامان کوم زم تا قیدیان غلامان کوم نو دا خو یک طرفه ډراپ کې مې نشي دا داسې کانسپټ دی دا یک طرفه نه ډراپ کېږي لہذا شریعت اسلامی دا کانسپټ بنیادی طور اوساتي څه وکړو چې دا به وخلي د دې ډراپ کېدل بس اخلي وخت به اخلي او بل دا یک طرفه ډراپ کېږي نه دا خو به همي معاهده باندې ډراپ کېږي چې نه زه به مستقیدین غلام کوم اوکې زه مستقیدین نه غلام کوم لہذا شریعت دا کانسپټ اوساته البته د غلام هغه حیثیت چې کوم د اسلام نه وړاندې هغه ټوټلی ختم کړ سره دې چې نوم خو ول د غلام پرې خو یعنی ویل ورته تاسو عبادت شو ویل ورته تاسو عبادت شو خو حقوق ولا متعین کړ نمبر اول پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې اطعموا مما تاکلون والبسوا مما تلبسون ډوډۍ به ولا هغه ورکه چې کوم تا اوستا بچی خوري جامه به ولا هغه ورکه چې کوم ته اوستا بچی اونږي ځکه دا ستا فیملی ممبر دی دغه خدای عبادت خدای اوستا سره
فیملی ممبر دی، خاندان ممبر دی، نمبر اول. نمبر دویم، شریعت کې د خاوند ذمہ داری نه ده چې د ښځې صدقۃ الفطر به ادا کړي. د خاوند ذمہ داری نه ده ښځه خپله صدقۃ الفطر خپل ادا کړي. خو شریعت اسلامی د مالک ذمہ داری خود ده چې د عبد صدقۃ الفطر به ادا کوي لکه څنګه چې د بچو ادا کوي. یعنی دې بچی کې یو بچی په شان څه به کوي لکه د اولاد په شان. درېمه مسله، پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې چا یو غلام یا وینځ آزاد کړه د الله لپاره، اغتق الله رقبته من النار، الله تعالی به دې سړي بدن آزاد کړي د جهنم د اور نه. سورۃ ترغیب ورکړه خلک انکار کړه څه ده آزادول ته. دغه عبد یا د وینځ د آزادولو لپاره شریعت بلا ډېرې لارې پیدا کړې. یو لار مختلف کفارې چې شریعت کې لازمي شي، لکه سړی د رمضان روزه وخوري بلا عذر، روزه وخوري بلا عذر د باندې کفاره لازم شي. نو کفاره دا ده چې یا به شپېته روزې نیسي، څه به کوي شپېته روزې به نیسي، یا به شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکوي، شپېتو مسکینانو ته به 2 وخته خوراک ورکوي، او یا به نه غلام یا وینځ آزادوي. دا په یوه یا یو سړي نه قتل خطا وشو، ان انټینشنل مرډر، اکسیډنټل مرډر. څنګه ته وشو اکسیډنټل مرډر؟ نو سړي په ذهن خو بوج وي چې بھائی یو انسان دی ارمانه صحیح، بلکې سړي نه په دې ګاډي باندې دا څه دی دا د مشک په شان دا شی سي په دا روډ څه غلي لا سکورل ورته دا سکورل کوم سړي نو لګي سړي زمانه اسه تکلیف سړي باندې راشي چرنو دا ولي دا چونګس ته سړي نو لګي هم سړي ته بیا انسان لګي ها او مرسي نو ذهن باندې بوجي. اوس د ذهن نه دا بوج لري کول لپاره شریعت کفاره لازم کړی ده د قطع خطا غیر عمدي. ناغم دغه څه ده 2 میاشتې وجې دي، یا شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ده، یا یو غلام یا وینځ آزادول دي. کفاره د زهار د څه شي د زهار چې سړي خپل خدای ته وې ته ما د پاره داسې لکه زما مور. د اسلام نه وړاندې هغه عقیده دا و چې دې کلمې سره دا خدای داسې حرام شو لکه د مور په شان فارې ور دائما ابدا حرام شو. اسلام راغی نه دا دائما ابدا نه حرامي، خدا کلمه چې دی ویل دومره ګنده کلمه ده چې دې لپاره به کفاره ورکړي. سبا ورکړي دا تشبیه ډیره غلطه کړې ده، صحیح کړې دا تشبیه ډیره ګنده تشبیه کړې ده. دې ګندګۍ چې راخوي نه راوته دې لپاره به ورکړي کفاره ورکړي. نو بیا دا چې 2 میاشتې روزي یا شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ یا بیا یو غلام یا وینځ آزادول. او څلورم که سړي قسم وکړ او بیا یې قسم مات کړ، قسم وکړ او بیا یې قسم مات کړ، نو یا 3 روزي یا 10 مسکینانو ته ډوډۍ او یا بیا نو یو غلام یا وینځ آزادول. اوس دې معنا چې شریعت څه شي انکرج کوي چې غلامان آزاد وي، لا ولا پیدا کوي. بل خبره شریعت اسلامی وې مکاتبه کوي، عقد کتابت وغوښته، ځکه عموما بلی کړي شو نو دې له وجه ورته سوې عقد کتابت ریټن کانټراکټ څه شي ریټن کانټراکټ. عقد کتابت په دې ته ویل شو چې مولا یعنی مالک د خپل غلام ته یا وینځ ته وې چې کتا ماته د $0 ادایګي وکړه نو بیا به تاسو آزاد وای. نو دا به عموما لیکل شو دیو جن ورته څه ویل شي کتابت لیکل کانټراکټ. لہذا خو چې څنګه به دا کانټراکټ آی غلام یا وینځ قبول کو صحیح شو.
نو په ډاکومنټس کې خو هغه عبد غلام به ډاکومنټس کې بسو غلام به خود کار په حواله باندې باغ آزاد دولی څه چې ډاکومنټري خو هغه عبد ټایټل به رسو د عبد خود صورت تصرفات خبره چوه تصرفات ټول د آزاد غټه به چان کوله ځان لا غټه به چاله کوله ځکه یې سره ډالر بادا کړ او نه صرف دا چې هغه بزان لګټه کوله بلکې شریعت مالک ته حکم وکړو او نور مسلمان کمیونټي هم حکم وکړو چې خپل زکاتونه هغه ورکوي او فر رقاب دې ته وي فر رقاب دې ته سوي او فر رقاب چې څوک پر رقبه کې دي یعنی چې 66 خدای څه لاس په ذات شوی دی خو څه لا دروسه ان خدای الله تعالی وایي چې 66 خدای دی زکات دل ورکوي چې دې زرزان ذات کی خبره دې نه کړه نو دا خو فر رقاب خبره خو یو بل شي دا دادای بلدا مدبر وي وته مدبر څه شي مدبر مالک بخپل غلام تا یا وینځه ته وي چې انت عتیق دبر مني ته زما د مرګ نه بعد به آزاد دي ته زما د مرګ نه بعد به آزاد دي ته مدبر وي ادبار معنا شاه یعنی زمانه شاته و بیا ته سي آزاد وي نو دا مدبر چې کله و مالک دا خبره وکړه دا تولی کور سره مالک دا خبره بیا ورا کول نه شو بس دا لاړه سیف شو نمبر 2 مالک دغه مدبر خرڅول هم نشو مالک دغه مدبر چاته گفت کول هم نشو ځکه یې گفت کو دغه په حق باندې گویا دغه حق د باندې تو کہ چاہتے گفٹ کا بھی آزاد ہے یہ بنا تو اس طرح مرتبات لہذا شریعت پابندہ ولا گولے چې نه گفت کول شي یا مالک نه خرڅول شي یو کار ور سره کول شي د مرګ مخکې ورته صرف دا غیر آزاد به سبب ما مرګ ته انتظار کې آزاد شي صرف دا یو کار کول شي ګور نه وډرال کول شي نمبر 1 نه خرڅول شي نه گفت کول شي صرف یو کار کول شي چې دا آزاد او دا تولیکا چې څنګه مالک مرشي نو متصلا دا غمر سره د آزاد شي هغه مر سره متصلا د آزاد شي او کدا وینځوي تاسو کې جنې نه لکه څنګه خوراک او اسخاق تقاضا ده بغیر خوراک سره ژوند پاتې کېږي بغیر اسخاق دا فطري تقاضي دي نو دا رنګي دا سیکسوال تعلق یا سیکسوال ریلیشن دا فطري تقاضا ده کنه ده دا خو نیچرل ریکوایرمنت ده نیچرل ډیمانډ ده فطري تقاضا ده لہذا هغه جنان تقاضا لري نو شریعت اسلامی وي چې یا خدا چاته په نکاح کا یا څوک یا چاته په نکاح کا او یا ته ځان د پاره په حیثیت د خزه وساته خو ته نکاح کول ضرورت نشته دا اتوماتیکلی جستا ملکیت کې د بستا نکاح کې هم ده جستا ملکیت کې ده نو ستا په نکاح کې هم ده اتوماتیکلی د ملکیت سره په نکاح کې ده اوس په وړاندې دي صورت کې که چاته په نکاح کوي ناغه کې اخر ته فائدہ نشته سوای د سیکسوال سټیسفیکشن بل فائدہ ورته دولی کا چې سوای د شهواني اطمینان ورته بل فائدہ نشته نمبر 1 نو خو هغه ازادي دي سره یعنی کا سره ازادي کې هم نه نمبر 2 چې بچي سور راړي ابره د مالک غلامان دي بچي سور پیدا کیږي هغه د مالک غلامان دي نو غلامانو پیدا کړي فائدہ ورته دی کېدا چې د مالک ور سره سیکسوال انټرکورس کوي صحیح نو څه فائدہ ورته شي هغه یو بچی راځي سیرول یو بچی هغه ژوندې پاتې هم نشو بس راوړ او مرشو ناغي ته خدا فائدہ وشو چې څنګه مالک مرشي نو لکه د مدبر په شان متصلا د آزاد شي نو دې ته ولد وي څو ورته ولد د بچی مور د مولا د بچی مور ده د خپل مالک د بچی مور ده ولد وي ورته بلکې اسلام په ولد له دومره له مقام ورکړل دي صحیح او غلامان له دومره له مقام ورکړل دي چې په دې علماو کې د سلف علماو کې څومره لوی خلک ویني دا ټول یا غلامان دي د غلامان اولاد دي حضرت اکرمه دومره لوی تابعی دي او لوی مفسر دی عبد الله ابن عباس شاګرد عبد الله ابن عباس شاگرد دی اوازات کرتا غلام هم دی څومره لوی عالم دی مونږ ورته اکرمه څخه خبرې لیکلې
صحیح قتاده سے یو بل عالم نظام غلام دی نو صرف قتاده حافظ ابن سیرین رحمت الله علیه دا دلی غلام دی پلارم غلام او مورم وینځوا صحیح شو حافظ ابن سیرین موږ امام ابن سیرین رحمت الله علیه دا خبر لیکلی دا صحیح شو ټول له عبد الله ابن مبارک سے رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین فی الحدیث ورته صحیح ورته امیر المؤمنین فی الحدیث لکه څنګه امیر المؤمنین سیاست کې دا حدیث کې امیر المؤمنین فی الحدیث دا غلام جوړ دی پلار مبارک او غلام صحیح ورته بچی دا مبارک سے مولا او مالک هغه تربیت کو چې د علم حدیث امام ته جوړ شي نو پته ولګی دا چې اسلام په نوم په صرف د عبادت خو ده خو ټریټ کوله د عبادت په شان نه ټریټ کوله د بادشاہ په شان صحیح حضرت نافع سے د امام مالک استاد دی حضرت نافع سے څوک دی د امام مالک استاد له محدث دی د امام مالک غوندې د امام استاد دی او د حضرت نافع سے د عبد الله بن عمر غلام دی څومره یو عالم ضرور کړل ته کله کله بچو به ټریټ کول څنګه به ټریټ کول لکه خپل بچی په شان د دې وجه خو دومره لوی مقام ورات حضرت حذیفہ سے دا یو غلام سالم سنو هغه دومره لوی عالم و چې عمر رضی الله تعالی څنګه زخمی شو مجوسی چې وو په دې زبان ورته عمر رضی الله تعالی زخمی شو او بیا د شپو کسانو یو شورا منتخب کړه چې تاسو په خپل میاشت کې د خلیفہ انتخاب کوئ د دې شپګونه وسه کوئ یو کس به خلیفہ منتخب کوئ صحیح ناغي ورته وی لو وليت یا امیر المؤمنین رجی که تاسو په خپل د چانو مغسته نه بډې راخره که په خپل چانو مغسته هیڅ چاته په دې کې اعتراض نه مونږ هغه باندې تایید کړو مونږ څه کړو تایید به کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ولو کان سالم مولا ابي حذيفه حيا لوليت عليكم دا ابو حذيفه غلامو کوم سالم سے هغه کې ژوند دی ما باغ یقینا تاسو باندې خلیفہ مقرر کړو اوس پته ولګی چې سالم سے څومره لوی سیاسي سوچ او څومره لوی تربیت ول ابو حذيفه ور کړ خو هغه وفات شوی دی کدی هغه پتا ټولو کې زیات اهل حالانکه غلام لو كان سالم مولا ابي حذيفه حيا لوليت عليكم دا ابو حذيفه غلام سالم کې ژوند دی ما باغ یقینا خلیفہ امیر المؤمنین مجرم کړ صحیح او هغه رنگم تور افریقا نه و څه شو افریقا نه ووم غلام او د سور علی علمیت مالکو حضرت عمر کو نه سړې دا غذر په 24 کی یا سبحان حضرت عمر مطمئن کول اورډر یو ګران کار دی کنه څنګه حضرت عمر مطمئن کول آسان کار دی هغه ډیر سخت گیر سره و صحیح هغه د سالم سره نظر له مطمئن وي کاج من دی له ولیت علیکم هغه ما بالمؤمنین مقرر نری ته وای ام ولد بل ورته وای عبد ساعی کوشش کون کے عبد سچے کوشش کون کے عبد لکه یو عبد $10 خپل مالک ورته وي وی نصفک حرن 50% ته آزاد دی 50% ته آزاد دی اوس 50% دی آزاد دی 50% غلام دی اوس دې به یو رسکار ځان لکه بل مالک کوي داولی کا راته دې به یو رسکار ځان لکه او بل ازبا مالک لکه او دې حق لري چې مالک نه ډیماند وکړي چې زه دا 50% باقی هم غلام نشم پاتې کېدی ما ایویلویټ کا اسو کا ایویلویټ کا راولا فوهان خلک نو بس شیرشاه راولي او نثار احمد صحیح نو دوی به وایي چې دا غلام په بازار کې موجوده کاس بده چې دا $15,000 نو 50% دی آزاد دی یعنی $2,500 نو باقی $2,500 به تا ادا کی نو دی بیا شي آزاد بشي نو بس د سره معامله بیا د مکاتب کې چې زکاتونه ورکوي چې زر د $2,500 جمع شي چې بس دې ابدته عبد ساعی صحیح ورته عبد ساعی یا د عبد ساعی دیم تصور دار دا تولیکا چې یو غلام د دوه کسانو مشترک یو غلام تاسو دواړه ان مالکان و یو غلام شریک یو رب د خدمت کو بل ورځ ستا خدمت کو اوس فرید خان وي به زمای ستا آزادی زمای ستا تا آزادی اوس بګورو داغه حالت ده عبدالباری چې کاغه مالدار وي هغه ته چې مرګري خو ته مزاد کې احسان ورکړه صحیح شو او کاغه وای چې نه زینا آزادوم نو بیا به فرید خان حالت ته ګورو څه ته ګورو د فرید خان حالت ته ګورو چې مرګري ته غوډه مشترک وي باقاعده پکاره تا کنسنت پیدا کړل موږ کانسنت پیدا کړل تا بغیر کانسنت
خپل نظام ملفایډ انټینشن دی ته خپل شریک ته نقصان رسول غواړي دې شریک ته څه نقصان رسول غواړي خو ته انجینیر سره د میاشتې ډېرې پیسې ګټي او کور دې ملا تر اوسه مونږ ته خولنه زبردست کور دی تر ډوډۍ غو دیو ده کډیو نه ده او کنه غم لاټی نه څنګه څه څه دې ده کې غلې څه نه یری کړه وایته لاري ته نه دا د حکمت غړې ده نو چې په دې ټول کلام کې یو شی غلې کړه نو بیا نه وایي صحیح نو شریعت اسلامی د فرید خان نے ڈیمانڈ کری چې تر 50% قیمت او ضرورت ادا کا 50% قیمت او ضرورت ادا کا خو هغه د عبدالباری هم وس نشته او فرید خان هم هاند ټو ماوث دی صحیح نو بیا دغه عبد ادم رہے دا عبد ساعی ګرځي ایسے ګرځي عبد ساعی ګرځي چې بد سره په دې بقایا نیم قیمت کې باید چې کمیونټي وسره زکاتونو کې امدادو کی چې خپل نیم قیمت برابر کی او عبدالباری ته ادا کی او آزاد شي او اخیری مسله چې اسلام په آزادولو د مړی کې دومره یعنی دومره ایګر دی دومره حریص دی په دې چې مړی دیني آزاد دي شي عبد دیني غلامی دیني آزاد دي شي چې کوم مولا یعنی مالک هغه په تور مسخره خپل غلام ته وایي چې انت حر انت آزاد انت حر انت آزاد دغه ځان هغه پلی نشي غسته چې ما پاسه غپ لګو مونږ ته به غپ لګو خو مونږ غپ نه لګو دغه شریعت اسلامي هغه څوک مې او عبد لیدل نه غواړي بس خوش اشتاد خلينا به اختیار خبره وته لکه طلاق پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاث جدهن جد وعزلهن جد درې شی نبی داغه قصد او داغه مسخره قصد دواړه یو شان عمل کوي الطلاق والعتاق واليمين یو طلاق یو نمبرې آزادول بل قسم کول نو قسم کې چې مسخره وکړو قسم ازدان څنګه دا مسخره خبرې نه دي تاسو دا مسخره خبرې نه دي طلاق ازدان دا مسخره خبرې نه دي عتاق ازدان عتاق من آزادول او په اخر کې بل خبره داولي کا چې اسلام داوم نه انکریج کوي چې جنگي قیدی به خامخا غلام کې بلکہ جنگی قیدی دے پارے اولیکل چھپا اما منن بعد و اما فداءن جنگی قیدی سرا یا کو احسانو کا set him free for no cost اس شے نگواڑے دسڑیا اللہ سی ماسکو سا تیز رسے چھرطہ رسے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنگ کے دنا مخالف فوجی اغدنا سرنڈر سے رہتا نہ اللہ تعالیٰ فاجر ہو مڑوائے ماں پروٹیکشن ورکر صحیح حتی اسمع کلام اللہ خودان سر پدا سے ماحول کے اوسا تھا صرف دین خبری اوری جیسے کہ دین خبری ڈائریکٹ ہوتے پریشر نہ شاید چھوڑے شاہ مسلمان شاہ کی نمڑا کوم دے داتا دا حق نشتا دینی قیدیمان سو پریشر نہیں شاید چھوڑے مسلمان شاہ کی نمڑا کوم دے نمڑا ہولے چیئے نا پھر پریشر چھوڑے چیئے مسلمان شاہ البتہ پدا سے ماحول کے اوسا تھا او داس طریقے سے ہینڈل کرو چیئے پخپلے یعنی مین متاثر شی چې د باندې افیکټ شي دیتا ته وایي چې راستاو د دین خو دا نن چې ما کوم خبر اور دا خو چرته صحیح الله تعالی حتی اسمع کلام الله الله تعالی وایي ک بیا هم نشه کنوینس صحیح او ته رها کول غواړي الله تعالی فرمایي ثم ابلغهما منا بیا دا څه مکوا چې قندار کې ترې نه مرګیا ما سپوت نه رسوا الله تعالی نه دریا امو خاطب رسې ترغی کو رسول استاجم وارده کله لار باندې سو جذباتي پیدا شي مړ به کی پلاره کې رسول کې موشن پیدا شي هغه به مړ کی شریعت اسلامي سو وچ دی او پروټیکټډ کوم له طرف سے اموتا سرحد امو ده او نو بس اموتا به ورسه حتی ابرغهما امنا مامن وای سرحد تا چلته باندې تورور سے او روزان باندې مرګ راشي سنبال کې سیدا هند اور کی باقاعده څنګه قیام سے کی هند اور کی یو بل تاسو چې دلته په ورته اخلاق خبر دا وکړي اخو دایم برک یا دا دې الله دې رحمت یا دا غواړي پولیټیکلی ډیر لوی دلالت هونه کار دی دا ورته ویلي او دې نه غواړي چې دې خو خبر وکړه ما کېچ اخري خبر وکړه ورواچو سر کلیش نه غواړي چې دې خبر ما دا ورسته
اصل کې دې کې یعنی پولیټیکل ایم وی کنه چې نفرت د خلکو خلاف ډیولپ شي چې ګوره خزم مړکړه دا او فلان فلان نو چې پرې خو نه چې موږ یې مړکو انجلی خلک وایي چې دا د دې چې دې د ثانیې د فلسطین خالق چې دې د خمس اول دې ورته سره دغه کې خان زکه وشتم دا د ثانیې د سیاست مخالف ان وې زکه موږ وشتو نو اس کا فار فری ایسٹ کے مطلب یو صورت تے او که فار نو کاسٹ نہ سٹ کے نہیں فری کے نبی اللہ و اما فدا ان بدل واخلا سو کا بدل واخلا دا بدل صورتونه دي یا د قیدی بدل کې خپل قیدی را خلاص کا د قیدی بدل کې خپل قیدی را خلاص کا یا د قیدی بدل کې د پیسو ډیماند وکړه قیدی بدل کې د پیسو ډیماند وکړه یا قیدی کې د کم فن ماهری داغه نه غفن دکا پیغمبر اسلام غزوه بدر کې قیدیانو سره دغه چلو کو ځکه مکی والا هټل تعلیم افتخار کو خو مدینه والا غریبان ټول بزګران دا ټول غریبان څو دا بزګران زمینداری کوله کاشکاری کوله لہذا پیغمبر اسلام او پیژنه مکی والا هټل پیغمبر اسلام کزن سره پیژنې نه پیژنې کنه اوس موږ پیژنه چې شیخ صاحب سره پیسې مونږ ته خدای ته پته راکته پټای مونږ ته پته را صحیح نو پته یې کړی دا دې کندار مو ها دې کندار څه مو نو پیغمبر اسلام ته خدای خپل کزن ټول معلوم چې کم مالدار دی کم غریب دی کم فن باندې کوي کم تعلیم دی ورته کم ډیګری دی ورته فلان نو بس دا ټول چې ورته ناستو نو پیغمبر اسلام ډیر سمایلینګ فیس باندې آیو کزن ته وې کو مرګریا $1,000 ورکې نه راوځي صحیح اوس هغه دام نشو چې ما سره نشته څنګه خو د پیغمبر کزن دی غي پیژني تاسو وای تاسو سره نشته خبره ده نه کړه اوس کني دې موږ ډېر وایي چې کسي نشته موږ یې منو موږ نه منو زوم چې لاوي نه او کنه د نه دې زوم چې وایي پیسې راغلي موږ هغه نه منو کله اجباري ها صحیح ده کنه ها نو خدا خو سره پیژنې خپل عزیزان نو پیغمبر اسلام به وته ته مرګري $1,000 ورکې خپل پریو ده عباس رضی الله تعالی عنہ ته یا کا ها ته شي ډیر لري او زموږ ګردانه ریاست ته ټول مسلمانان ډیر غریبان ډیر بے سهاري دي چې ډریس نشته د چا خپل پیزار نشته د چا په سر باندې لنګوټه نشته د چا د کور چھت نشته چا سره سورلی نشته صحیح زمونږ ریاست ته مملکت ته بیت المال کې پیسې نشته صحیح او کفالت تر ټول امت نو ته به دوره پیسې راکې نه ته عباس رضی الله تعالی ورته یې ما سره نشته ما سره نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې دومره ګولډ چې ترې جنگ لر روانه دي نو دومره سیرونه ګولډ تا زما چاچی ته ام الفضل نامه رضی الله تعالی عنها ام الفضل زما چاچی ته تاسو چاچی وایي ته خو دې دا کاشه د مون چاچی وایي یا کاچی وایي یا مونږه اکاته کاکا وایي تاسو اکا وایي مونږه کاکا وایي نو خو دې ته ولا کاچی وایي نه مامي خو ماما خو دې وایي هغه مونږه وایي نه مونږه کاکا او کاکی وایي ماما او مامي وایي نو چې دا کاکی ته دا دومره سیره ګوډ ورکړي دي خو لوی پاندې او ورته وی چې دا محفوظ وساته کله واپس رانه راته به راکې او کله واپس رانه زما زامنو به تقسیم کړي صحیح نار عباس رضی الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته من اخبرک یا محمد صلی الله علیه وسلم ودا ته چاوي چې ما سره ورکړي دي کاکیا دوره سره مې ورکړي دي وی لیمټ ته معلومه دي دوه سیر دي او دا عباس په مالدار سره کړل لوی بنکرو څه اخو له بانکر سره د عربو مشهور بانکر صحیح ټول دنیا په قرض کې ولا کوم چې د مارګیج کې راځي ټول دنیا له په مارګیج کې راځي نو ورته یا دور سره راځي دي وتا ته چا وې چې دور دیو ما ور کړی وي ما خو بالکل په کور کې تنهایی ور کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ځکه حضور خدای پیغمبر نه وتا چې اوس نا کول جبرئیل ما سره ناشته جبرئیل ما سره ناشته نه ویني هغه ته وې چې دومره سره ور کړی چې راوته په تنهایی کې خپل خدای خپل زامن نه وړ پټ ور کړی او ته چې دا سنبال کا نور ته کا بس داسې بکین یې خجی بس در کوم یو دا طریقه ده چې رهایی صحیح شو پر جنگي قیدی مړول د شریعت کې نشته
چې کوي مړول شریعت اسلامي کې نشته. ها د جنگي مجرم مړول پکې شته، یو د پرزنر اف وار یو د وار کریمینل، د دوه کې فرق دی. په جنگ کې چې څوک کولډ بلډډ مرډر کوي هغه وار کریمینل وي. کولډ بلډډ مرډر شي یعنی مثلا څوک مسلمان سرندر شي صحیح او سرندر شي او د ځان سره ټنټ ته ورته کلاسیکو پولیس صحیح شو دا وار کرایم دی. دا څه شي نو دغه سره چې دا حرکت کړی دی کده به حیثیت د وار پرزنر مسلمانانو لاس تراشي دی وجل شي ځکه دا پرزنر وار نه دی، دا خو سره وار کریمینل دی، دا ته وایي جنگي مجرم. نور تفصيلات بقى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. أمرنا حملة بالقرآن زي من لغة كان القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا التلاوة ومنا على الله خير.